دا د خیبر ضلع تاریخي سفاري ټرین دی کوم چې د پیښور نه تر لنډي کوتله پورې 50 کیلومتره مزل کولو او په دې کې به نه یوازې سیالګري تلو بلکې د دې سره سره به په دې کې تجارتي سرګرمۍ هم کېدلې دا ریل ګاډي به تقریبا په 40 سورنګانو کې وتلو او د دې لپاره نور ډېر پلونه هم جوړ کړي شوي وو دغه سفاري ټرین پرانیسته د تاریخ تر مخه په 4 نومبر 1925 کې شوې وه په کوم ټیم کې چې پاکستان هم نو آزاد شوی ولې په 2009 کې سیلاب د دې پټلۍ مختلف ځایونه په بیلابیلو ځایونو کې یوړلو د کومې نه پس چې دا ریل ګاډي بند شوی دی ولې د جمرود او لنډي کوتل سټیشن اوس هم د دغه ریل انتظار کوي د خیبر ضلع نه یوازې مشران بلکې اوسني ځوانان هم دا مطالبه کوي چې دغه ریل پټلۍ دی یو ځل بیا بحال کړی شي نیک محمد کی سب خالق باپ کے رات لبو واړو چرګ بچاب کې خرڅولې چا باب کې انډي خرڅولې جو اتوار جمعې پر ورځ براته چا باب کې څه شي کتاب باب کې څه شي ک ریلوي سټیشن کې بولیاړو ډېر خسته آبادی و په خبر نه د تورخان پورې مونږ ته نشيات تلای نه تلای دا پته نشته لنډي کوتل پورې وسه پورې راته سیلاو بارانو د خراب پکړې جوړ شي ډېر ښه ترکه خبره انا ما محمود دو جمرود اوسیدونکی یم زه دا خو مونږ چکر باندې راغلی یو لنډي کوتل ریله ماشاءالله ډېر ښکلی ځای دی او ډېر ښه انجوی مونږ وکړله ریل پټلۍ ده او دغه ریل هغه شوی دی بس خلکو سره تصویرانو بس راځي ورځي مونږ خو دا مطالبه ده چې د زوی آباد شي او د سیستم دوباره وشي که نه نو دغه سره به د علاقه م آباده وي خلکو چې راځي لرې ځایونو نه ټوریزم ورځي ښکلی سیستم وي تاریخ دا هم وایي چې په اول ځل دا ریل ګاډي یو زنانه بوتلی و او دا وایي چې د دغه زنانه خاوند په دغه ریلوي ټریک کې ډېر کار کړی و او د دغه انجن ډرایور و خو ولې د دغه د پرانیستې نه یو څو میاشتې مخکې مړ شولو د کومې نه پس چې دغه زنانه له دا اعزاز ورکړی شو چې دا ریل ګاډي به بوځي بل طرف دا هم ویل کیږي چې د زنانې ریل ګاډي بوتلو غټ مقصد د قبایلو د حملو نه ځان بچ کول وو ځکه چې دا مشهوره وه چې قبایل په زنانه باندې حمله نه کوي باید چې دا سفاري ټرین یو ځل بیا بحال کړی شي د دې سره به د سیمې تجارتي او سیاحتي سرګرمو ته وده میلاو شي محمد الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر